أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. جزاك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. طالبانو دې کې دا مسله یا ساتي چې کله هم په وادي تیه کې دغه بني اسرائیل د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام سره وو، نو چونکې دا خلک د موسی علیه السلام په ژوند کې مصر ته داخل نشو، دی تاسو ته مخکې مو ویلې چې دې خلکو نافرمانۍ او ناشکرۍ شروع کړې وې، نو الله پاک په دغه وادي کې 40 کاله سرګردانه پرېښوده شي، 40 کاله دې سرګردانه، تر دې چې په دغه ځای کې بیا موسی علیه السلام هارون علیه السلام دی له همدغه تماګ راغلی، بیا چې کله دی داخلېدل د قریې ته د کلي ته، نو د یوشع بن نون علیه السلام دا په هغه وخت کې چې کله یوشع بن نون علیه السلام هغه تشریف راوړي وکړله او هغه راغلی، نو د هغه په وخت کې دی ته بیا حکم وشو داخلېدلو چې تاسو داخل شئ مصر ته، ولیکن داخلېدلو به همداسې طریقه یې چې په عاجزۍ او تواضع سره به داخلېږئ، غرور او تکبر به نه کوئ. اوس د قریې نه کومه قریه مراد ده؟ یا خو دې نه مراد بیت المقدس دی، بیت المقدس، او یا دویم قول دا دی چې اریحا ترې نه مراد دی، لیکن ابن کثیر والا لیکي چې راجح قول ما فی الباب همدغه دی، بیت المقدس ترې نه مراد دی. خو دی ته حکم وشو چې تاسو ګوره داخلېږئ دې ته ښه فراخه پرېمانه خوراک کوئ، خو ګوره چې داخلېږئ که نه نو په عاجزۍ سره داخل شئ یو، او دویمه ده چې دا خو یو قولي فعلي عمل به هم دی چې عاجزي به اختیاروئ، قولي دا چې حطتون دا به وایي، یعنې دا معنا سوال به کوئ د طلب د مغفرت چې الله موږ ته مغفرت او بخښنه وکړي. تحط عنا خطایانا، زموږ ګناهونه زموږ نه لرې کړي، ختم یې کړي. سوال مو د معافۍ دی، داسې اندازه کې به داخلېږئ چې کله تاسو داسې وکړه چې قولي او فعلي دواړه قسمه تواضع او عاجزي ستاسو راغله، نغفر لكم خطاياكم، من بس تاسو ګناهونه تاسو توبه وکړو، موږ معاف کړو. دا چې کله بني اسرائیل د موسی اسلام په دور کې د په وخت کې ولې نه وکړي، هغې وجه دا وه چې دوی دا لیټ چې شو که نه لیټه
وجه دعوا چې دغه کې یو قوم اوسېدو د مصر کې عمالقه ورته ویل کېده. عمالقه دغه عمالقه قوت او طاقت والا و او زړور خلک و. نو چې کله دی خبر شو چې عمالقه سره د موږ له وجه جهاد وکړو چې موږ سره جنگ وکړو او د هغې د قوت او طاقت نه خبر شو، نو بیا په دغه ټیم کې د خلکو موسی علیه السلام ته چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ته او ستا رب لاړ چې دغه قتل او قتال کوي موږ دلته ناسي. د هغې سزا او د دا ملاوي ده چې څلوېښت کاله سرګردانه بیا دلته کې اوسېدل. بیا د یوشع بن نون علیه السلام په دور کې دلته کې بیا کلي دی داخل شوي دي، هغوی سره جنګ کړی. خو لیکن د هغه په وخت کې مو د دا ویل چې تاسو داخله چې کوئ داخلېږئ نو په داسې حال کې عاجزۍ سره او دغه رنګې د ګناهونو د مغفرت طلب کوئ، چې سوال مو د معافۍ د الله نه دا سوال کوئ. دې خلکو په ځای د دې چې دا خبره کړې وي چې عاجزۍ او تواضع نو لکه هلته ورته وایي چې په عاجزۍ تواضع سره داخلېږي او داسې یو کار به نه کوي چې په هغې کې استهزا وي او ټوکې وي د الله په دې وینا پورې. دی د الله په وینا پورې ټولې شروع کړي. ټوکې څنګه شروع کړي؟ لکه ماشوم په خلقوس نه یې دغسې خلقوسو باندې داخل درې شروع خنداګانې شروع کړي. او حنتتون په ځای باندې به دغه ویلې ده حنتتون حنتتون فی شعیرتنا لکه وربش او دانا دغسې شروع کړي. یعنی کم څه چې دی ته ویلی شوي وو که نه د هغې په ځای نور ورته شروع کړه. وینا ورته یو شوې وه او دی هغه وینا بدله کړله او حبتون فی شعیرتنا او دانه په وربشو کې که نه داسې الفاظ شروع کړه. هغه خپله وینا حتتون یې بدل کړه. دومره د ناشکره زامنو چې څومره نجاتونه ورته میلاو شو، څومره تکلیفونه راووتل، خپل ځای ته دا یاره وسله، بیا هم د الله نافرماني کې لګیا. نو الله پاک په هغه کسانو باندې چې دا کمو کسانو دا ظلم وکړو، دغه وینا چې د الله طرف ورته یو شوی و دی بل شان وکړله، الله پاک پرې عذاب راوستو. عذاب رج معنا عذاب. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، نازل کمنګ په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی او رجزا من السماء ور ټول په ټوله کسانو وردا کارم نو کړی. من الذین ظلموا علی الذین ظلموا په کسانو باندې ظلم یې کړی. کم کسانو چې ظلم نو کړی په هغې باندې نه وه چې کوم ظلم کړی دا معنی چې دغه وینا یې بدله کړې وه ورته شویله شوي یو شانده کې وویې کړله بل شانده کې ټول په ټوله کسانو دا کار نه و کړی. په دې باندې د اسمان د طرفه عذاب راغلی. عذاب رجز نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي رجزون عذاب عذب به من کان قبلکم، دا یو عذاب دی چې دې نه مخکې به تاسو نه مخکې چې څومره کسان دي که نه دې ته بیا عذاب میلاوي. تعاون مرض دی، مرض وبا. نو په یو ټیم کې 80,000 کسان دی نه مړ شو په دې کې په دې وبا باندې 80,000 کسان. 80,000 کسان دی نه مړ شو په همدې وبا باندې. او ولې دې خلکو فسق وکړو. ورته وویلی شو یو شانده کې او ویې کړله بل شانده کې. هاتي کې دانت دکانې کې اور او کانې کې اور. دې خلکو فسق نه کار واخلو په یو خبره باندې ټیک نه و. نو چې کله داسې وشول الله پاک د طرفه پې عذاب راغی او عذاب دا تعاون او سبب د دې نو بعضې وایي فساد د بدنو، بعضې وایي فساد د ریحو، یعنې مطلب هوا ورته خرابه شوله پوه شوه مختلف قسمه لکه اوس څنګه دا وبا چې اوس راغله کرونا وایرس دغه شانې کې بس یو وبا پې راغله او 80,000 په یو ټیم کې مړ شو. دا وباګانې مخکې هم راغلي ښه یوازې څه دی چې اوس راغله مخکې هم راغلي ښه. بهرحال دا هغه خلک دي
چې په هر موړ کې د الله د نعمت ناشکری کړې ده او په هر موړ کې چې د الله طرفه سره احسان شوی دی ښېګړه شوی ده نو ډېرو کمو کسانو د الله د احسان ته انقیاد کړی دی مطلب سر به سجود ګرځېدلی دي بلکې اکثر چې کوم دی هغه څه دی لکه نافرمانو بیا به وروسته راشي وایذ استسقی موسی دا ځان له مسله ده دا خلک چې په وادي تیح کې کله ووایه قرآن ګوره د قصو کتاب نه دی چې په ترتیب سره د قصه راوالي صرف د یوسف علیه السلام قصې په سورې یوسف کې راغلي نور قرآن کریم مخکې وروسته ټول دا ګوره د قصو کتاب نه دی تا دا وایي دا ګوره د قصو کتاب نه دی پوه شئ هغه ګوره د وادي تیح خبره پسې بیا راغله حالانکې دی په د وادي تیح نه پکاره چې ووتل لاړ هلته کې ګوره چې مصر ته داسې دا کله ده بیا وایذ استسقی موسی څه دا مخکې پکارو نه قرآن د قصو کتاب نه دی په خبره پوهېږي که نه لکه وایذ استسقی موسی سره بیا وکړي چې موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام نه طلب د څه شي وکړه لکه طلب د اوبو وکړو بني اسرائیلو په وادي تیح کې موسی علیه السلام ته وایي چې موږ له د اوبو بندوبست وکړه نو موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې یا الله د قوم دپاره د اوبو بندوبست نو الله پاک ورته ویل دا کاڼی ووه په څه شي باندې په امسا باندې چې کاڼی په امسا باندې ووالو نو فانفجرت منه 12 عینا 12 چینې ترې روانې شوې څو او هر یوې ډلې دغه خپل د څښلو ځای پېژندلو چې دا زمونږ ده بل دا زمونږ دا زمونږ دا زمونږ دا کم کاڼی و د امسا کم امسا وه او 12 چینې ولې وتل نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا یو داسې کاڼی چې 4 ګوټه کاڼی وه او هر ګوټ ته 3 چینې وې 3-4 باره نو 12 شوې او موسی علیه السلام سره به وو او به چې کله به اوبو ته ضرورت شو د خلکو نو بس په امسا به داسې ووالو او چې ضرورت به پوره شو نو څه به یې وکړه تیلې کې به واچو بس داسې به وړلو او 12 چینې وې 12 چینې ځکه وې چې دا بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده وه د نبي یعقوب علیه السلام 12 بچي وه او دا د هر بچي هغه نسل وه او تقریبا 6 لکه کسانو د یو کاڼي نه الله پاک د ټولو کار کولو ښکلې به اوبه معجزه وه که د پیغمبر د موسی علیه السلام لکه زمونږ د پیغمبر معجزه د ګوتو نه اوبه تللو وه که نه یو موقع باندې اوبه نه وې صحابو شکایت وکړو نبي صلی الله علیه وسلم بس لږې غونډه کې اوبه وې هغې کې څنګه دغه وکړو نو بس نبي صلی الله علیه وسلم د لاس ته اوبه روانې شولې اوبه ترې روانې او صحابه اودسونه هم ترې وکړل ویې هم څښل هر څه وکړ معجزه وه که د امر خارق العادت داسې یو کار الله پاک دی د خپل پیغمبر نه صادر کړي چې هغه عام توګه باندې چا نه صادرېږي خلاف عادت څه کار نو دقه شان موسی علیه السلام هم دی دغه ګوتې کې به یې کاڼی واچولو چې مزل بیا وکړو بیا به ضرورت شو نو بیا به دغه خلکو ته بس 12 چینې به راوړي 12 چینې ځکه وې چې هر یوې ډلې خپله چینه پېژندلې وه به دا قبیلې وې که نه نو لانجې به پکې نه راتلې ورنه که د یو چینې یو لار وې نو دا خو هسې هم داسې و چې لانجونه ډک خلک وو په دغه ټایم کې په یو بل باندې سرونه مات کړي وي غیمې به یې کولې که داسې نه ده نو د دې د وجې نه 12 چینې به روانې وې او دویم قول دا دی چې د دې کاڼي نه مراد دا هغه کاڼي دی چې کله موسی علیه السلام باندې د خلکو الزام ولګولو د نامردۍ چې العیاذ بالله موسی علیه السلام چې کوم دی دا نامرده دی بیا ځلې موسی علیه السلام لمبل یو ځای کې د کپړې داسې په یو کاڼي باندې کېښودلې چې کاڼي باندې کېښودې د څنګه لمبله بس الله پاک کاڼي ته حکم وکړو کاڼي کپړه خوشي کړله جامې خوشي موسی علیه السلام پسې منډې والې صوبې الحجر جامې کاڼي جامې ای چې وکړه چې نامرده نه دی الله پاک د ده نه هغه الزام دفع کول غوښتل به دغه ټول چې ویې کته دا خو نامنه نه موږ هسې معذور کار دی ګډې وډې بولي
نو دا امغه کانه و دا امغه کانه او دغه امسا دا هغه امسا د چې شعیب علیه السلام د په یمن کې ور کړی و دا چې کله یمن ته تللی او د شعیب علیه السلام سره ملاقات شو او د شعیب علیه السلام سره د امسا هغه امسا و چې د آدم علیه السلام نه را روانه ده د امسا و د هغه امسا و او په دې سره به دا چې کو دا کانه به والو او دول شینې به نه روانه شو ام دا امسا په سمندر کې ولا سمندر لار الله پاک ورته ملاو دا امسا و چې د فرعونانو مخه ته چې لاړ کړل د قبطیانو مخه ته د فرعون چې کم سامي جادوګران راوسی و نو اجدها باندې جوړ شو تاسو ورته کنه او آدم علیه السلام د جنت ته سره وړي و دا امسا پوه شو دا امسا واخه نو د وبو باندې بس خو ته خټېټ روان ټیک شو لا بیا دې خلکو ورش پک لکه کسان دا مړې د تدې تند وجل یو کانی نه دا بس معجزه ده ښا برڅ نشي کېدل او دول شي ته روانه دل ینه کا خراس کا کوم خبر برابر پریمان ارسو ته ملاوي ده شهر سو ته ملاوي ده خبر ایمان باندې من او سلوا او دراتله د انسان په فطرت کې دا چې دا په یو خوراک باندې صبر نه کوي یو خوراک باندې الکه تاسو چې دا کول څومره مستاسو وخت دی خو چې په هفته کې تا هر ورځ په اخر کې کنه یو هفته چې وخوري کنه ولا په دې باندې وای مړه بدا پرې دا وای دا کول وکړه دا ګرم دی او سړی خراب وي او شلاره بولوي څه دا کنه دا ته منو سلوار اتله دې خلکو ویل چې د شکارو کوم موسی صلی الله علیه وسلم ته چیرې ودول را ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصایا موسی علیه السلام ته ویل عجیب خلک دي عجیب خلک ودول را ربک زموږ د پاره د خپل رب د دعا ورته به کله از بل دی رب نه دی دا کته څنګه انداز کې به سوال کوله ودول را ربک موږ د خپل رب نو غواړو دعا وکړه دا څنګه و چې راځي موږ د خپل رب نو غواړو نه ته وغواړه کنه بس ته کنه دا ولګه وای الیاذ بالله د دامن او سلوا چې راته د موسی علیه السلام په طرف بده باندې یو غم او تکلیف او مصیبت او د دې مصیبت نه ځان خلاصول څومره منحوس خلک پیغمبر سید چې بعد الله کوه دا شانداز کې و چې موږ د پاره د خپل رب نه وغواړو موږ د سره غواړو یو ځای به وړ مشترکه به وړ خپل بیا څه خبره او چې ته دا به ودول الله ربک نو د تاسو رب نه دی خاصو غواړه موږ د پاره کړه چې سبزی وي بادرنګ وي دا رنګ وګوي دال وي او دې سره سره پیاز وی دا را وګوره درمه چې زمکه راځرونه یا د زمونږ د پاره وګوره خواهشات خپل خواهشاتو کې راغیا تاسو کم چې خیر او بهترین دی تستبدلون الذي هو ادنى تا تاسو بدلوي په بدل کې اخري الذي هو ادنى چې هغه سوي خطه دی او کمزور دی لاندې دی بالذي په مقابل له کې هو خیر چې هغه سره لګه غوړه او بهتره دی یعنی من او سلوا په مقابل کې تاسو لګیاست او سبزی غوړه ویا پیاز غوړه کوي دال غوړه کوي غوړه خو څه شي دی لګه دا من او سلوا ده دا څه کوي ښه اهبطوا مصر زي یو په تلار شي کوم په جزای لار شي بس هغه کې برته ملاو شي لکه تاسو ناشکری کوي لګیاو مر او سلوال روانه تاسو به دې کې اوسوي چې موږ نه داو کاوه ايه فيتو مصر زي چې کوم د تزریف مخاجي مصر تلار شي او خار تلار شي ته برته ملاو شي یو خار ته د خارون نه لار شي چې څه پکې غواړي به صبر ته ملاوي
نو چې کله دا خبره وشولې الله پاک پیدا شي وکړو چې په دې باندې د الله تر طرفه ذلت دا لازم شو او اوهل شو ذلت او مسکنت یعنی غریبی فقیری دا پر الله په دې خلکو باندې دا الله تر طرفه دا خلق دا الله طرفه دی ذلیل او ګرځولې شو او فقیر یعنی دا معنا چې سره د خیر په یو ښه مال جلال کو ور سره می کنه بیا هم دا خلک څه ویل کا هرس به وی او دا رنګیا دا خلک چې کوم دي د هغه فقر د زړه فقر به وي د زړه غریبي به وي پته دا و چې يهود چې کوم دي بني اسرائیل کنه د سره مطلب دا په ذلت او رسوایی او غریبي پر هغه دا خو دې مزه وکړل جواب دا دی چې بدای د فقر نه مراد د زړه فقر دی غریبي ده څه لګا د زړه فقر او غریبي ده دا خلک چې څومره مالدار یې کنه زړه غریبانه دي دای په پیسې په ځان وځي څه کې لګا د پیسې محبت لاندې وکړه کړی دی د دنیا محبت لاندې وکړه کړی دی خبرو تنخ کاری نفعل هذا داخل چې کوم دي د زړه غریبانان دي د زړه خبره پوي کنه لګا د څه چي دی لګا د زړه غریبانان دي او الله پاک چې په دې باندې داغه مسکنت ذلت دا تر ورځ د قیامت پورې په دې باندې به دا غریبي او د غریبي نه مراد مته د فقر او هغه اثر د فقر و پیویا اثر د فقر و پیسې ویل کړه یا خو د غریبي شو یا اثر د فقر و په دې باندې بیا خو مالدار خو ته جو ته ورته به بس شروعسته لشي بری اور باندې پوي کنه او دې د الله تعالی طرفه په غضب باندې بسخته شو ځکه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي غیر مغضوب علیهم ولا الضالین نه مغضوب علیهم نه مراد يهود دی وایي دا بنی اسرائیل نو ده وباو بغضب من الله ده الله تعالی په غضب باندې اخته شو او دا غضب په دې باندې ولراله دا ځکه چې د الله د آیاتونو په ځای دي چې وی منی په ځای دي چې ایمان پر راوړي په ځای دي چې پیغمبر اومني په ځای دي چې پیغمبر باندې ایمان راوړي د وخت د پیغمبر د نه انکار وکړو د الله د آیاتونو نه انکار وکړو انبیای قتلول شروع کړل په یو وخت کې په یو ټیم کې په اول ټیم د ورځې کې د 300 انبیا دا شهیدان کړل 300 انبیا پکې یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام دا مشهور دي او ماقام کې به خپل سبزینه وغیرہ به خرڅولې دا قسمه قصې چې شروع کوي انکار آیاتونو کو الله پاک موضوع علیه مګرځو غضب په تر ورځې قیامت پورې ودی باندې الله غضب خبره پوری کړه او انبیاء به پناه و یقتلون النبیین بغیر حق بغیر د حق یعنی پناه حق سره به انبیاء وجول نو نبی وجل خو اسم نه حق وینو دا بغیر حق د څه قید شو ضرورت شو نبی خو چې وایي اسم پناه حق باندې جواب دار چې دا بغیر حق د دې د وینا مطابق ځکه چې دای هم په خپل باندې په دې په اجازه پناه حق باندې قتل کړو دای څه کوله لکه دای په دې په دې چې را موږ څه کوو پناه حق باندې قتل کوو خبره باندې پوي کنه لکه دویمه ده چې یو سړی قتل کوي دی یو چا نو د حق قتل درې صورت دي زینن بعد احسان یو سړی الیاذ بالله زنا وکي شادي شودای دا در پر رجم حکم دی ارتداد یو سړی مرتد شي او بیا په درې ورځې ټیم چې ته ملاوي شي پاره کې ایمان راوړي نو سبا کوي لکه دی به څه کوي لکه دی به قتلېږي کنه او دریم نمبر قصاص څه قصاص یو سړی قتل وکي قصاص کول دا درې له دین علاوه بل لاس ته نه نشته لګا او دای په پناه حق باندې بیا وایي
پناه حق خو اسیم وو او چون کې دې په نسبت دا پناه خو ځکه بغیر حق کې رسول بغیر الحق. حدیث شریف کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر سخت عذاب د جهاد د عذاب پر ورځ د قیامت باندې هغه کس به چې نبی قتل کړی یا نبی دې قتل کړی یا یو کس علیه بالله والدین قتل کړی وي او یا یو کس تصویر کشي کوي تصویرانو باسي او یا هغه کس چې هغه څه ویل کا هغه د خپل علم نه فائدہ نه وي اخیسته فائدہ نه وي اخیسته دا قسمه کسان چې کوم دي نبی قتلونکې یا نبی دې قتل کړي یا والدینو کې یو څوک قتل کړي وي یا څه ویل کا دا کس چې کوم دي والدینو قاتل وي او یا د څه وکیا چې همدا کس دی دا تصویرانو باشي تصویر کشي کوي او یا تصویر کشي نه کوي بلکې څه عالم خو د علم نه فائدې نه اخلي دغه کسان په ورځ د قیامت باندې ټول سخت د جهاد د عذاب نه خلاص ټول سخت د جهاد د عذاب هم دغه خلک دي اور کوئی کنه لګ الله تعالی دې موږ تاسو ته پناه راوړي. بیا په اخره کې به یو بل خبره وکړي چې ان الذين امنوا والذين حادوا والنصارى والسابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دې ځکه اوس بل خبره کوي لکه څنګه چې د الله د آیاتونو انکار کول دا د جهنم ته د تلو سبب دی او د الله د ناراضګۍ سبب دی او دغه د الله د آیاتونو انکار کول دا په بنی اسرائیل او يهودو پورې خاص نه دي چې هغه بس وکړو هغه وجان کدو سم چاو کړو داس چې دی لکه مستحق د عذاب او جهنم ته بزي هم دغه شان ته کې یو سړی ایمان راوړي په الله او په رسول باندې په ورځ د آخرت باندې د دغه نجات او کامیابی او په جنت کې تګ او د جنت کامیابی لکه څنګه چې دغه سړی مقدر دی دا د دې پورې خاص نه بلکې يهوديانو په داسې او په دغه خلک هم چې لکه کامیاب دي کنه ساراو داسې او قدم کامیاب دي کسابین دا چې کوم دي داسې او قدم کامیاب دي. هر هغه کس چې په پیغمبر باندې ایمان راوړل او په پیغمبر په کتاب باندې ایمان راوړل او په الله باندې په ورځ د آخرت باندې داسې مخه ته کې د خو د ایمان راوړل نو کدا يهودي وو او نصراني وو دا ټول په ډول شي لکه کامیاب خلک دي لکه مخکې چې څنګه د ناکامۍ دا خبره د غرنګي دا عذاب دا خبره صرف په يهودو پورې خاص نه ده بلکې تمام تر عالم دنیا کې چې کوم ځای کې یو انسان د الله د نعمت ناشکری او د الله د آیاتونو نه انکار کول دا مستحق دی عذاب دا غرنګي دلته کې هم دا خبره په یوازې مسلمانانو پورې خاص نه چې سړی ایمان راوړي بس هم دې به کم نه کې يهودي راوړل نو دیم کامیاب کنه نصراني راوړل دیم کامیاب خبره کوي کنه لګا او ایمان باغ ایمان معتبري چې په چا باندې ویل کا په پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې وی ذکر دینه مخ چې موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او داغه په کتاب باندې تورات دی بس دا خلک به کامیاب وو. بیا چې کله عیسی علیه السلام راغی عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل او دا غرانګي عیسی علیه السلام متابعین ګرځیدل او په سره د چې موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل خو چې په ورځ چې عیسی علیه السلام نو بل پیغمبر راغی په هغه باندې ایمان بیا دغه وخت کې دغه موسی عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل دا کامیابی و. بیا دغه سوال وکړه کامیابی و يهودو چې په موسی علیه السلام باندې ایمان خو راوړل او که په عیسی علیه السلام باندې کوم کسانو ایمان راوړل دغه ناکام ولا مراد او که پیرېړو کامیاب ځکه د موسی علیه السلام نو رستل چې کوم دی هغه خو عیسی علیه السلام راغلی يهود ګوره يهوده ها د يهودو په معنا چې توبه چې دین څه شی ورګه د
وجه تسمیه د يهودو کنه چې دې توبه د ویستلې و د شخې د عبادت نه ځکه ته يهودو لګي او یاد چې دا د يهودا چې د یعقوب اسلام کوم اولاد کنه دا غي بچی دی ویو او نصارا دا نصران جمع ده او مشتق د نصرت نه د مدد ته ویل کیږي چونکه دای مو د عیسی علیه السلام مال کړو کنه من انصاری الی الله دسی دا کنه قران کریم دی نو دوی تر موږ استاسو مددګاران یې دا حواریون برحال وجه تسمیه ده که یهود دی او که نصارا دی په خپل ځای باندې خو لیکن نصاراو کې بیا داسې شول چې بعد ډلې شولې داسې شولې چې چا عیسی علیه السلام اعوذ بالله عین خدای وګرځول خدای درجه ورکا چا دریم خدای وګرځول او ثالث ثلاثه او چا ورته چې ابن الله د الله دی اعوذ بالله دغه درجه ته ورسېد عالم چې هغه ورته کوم چې څنګه د الله رسول پیغمبر ما قال اني عبد الله اتاني الكتاب دا الله بندای ما دا الله طرف ته کتاب ملو شوی دی دا چې خدای مونږ د خدای داوی کوم برحال کامیابی پدې کې و چې کله موسی علیه السلام راغی پاغه باندې ایمان او دا په کتاب باندې عیسی علیه السلام راغی پاغه باندې ایمان او دا په کتاب باندې کله چې خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی داغه په کتاب او پاغه باندې ایمان ول دا کامیابی و په تومره موسی علیه السلام باندې شله راوړی ایمان چا چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی خو په پیغمبر خدا باندې نه راوړی دا کس کامیاب نه دی او دا ایمان معتبر نه دی دا د نجات او د کامیابی ذریعہ نشي ګرځیدل زکات چې امدغه تورات شریف د چې په دې کې د پیغمبر خدا ذکر وو د صحابه ذکر وو قران کریم کې سره تجدونه مکتوبه عندهم څنګه لري ذکر راځي قران کریم کې نه دا د سره مکتوبه او عیسی علیه السلام بارک سره مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمه احمد اول هغه ورته نه ویل چې راځي با عیسی علیه السلام خبر نه ورکړي نو کامیابی به هم دغه کیه چې ایمان په الله او د الله پر رسول دی په پیغمبر خدا باندې راو په ورځ د قیامت باندې دا کتابونه دا خلک به کامیاب خبر پوي کنه لګا د نمرال نه ور یو نظر ترجمه ده ښا وایس قلنا ادخلوا هذه القريه هر کله چې موږ ویلې دوی ته داخل شي هذه القريه د قريه ته یعنی مطلب بیت المقدس ته یا چې درګه اریحاته فقولوا مستاسو خوري من هذا د قريه نه حيث شئتم چرتنه مو چې خوخويه رغدن فراخ رزق فراخ خوراکول وادخلوا الباب او داخل شي دروازې ته یعنی دروازې د قريه ده سجدن پداس یار کې چې تاسو عاجزي کوونکې وي یا عاجزي او تواضع کوونکې پداس یار کې داخل شي وقولوا حتتن او تاسو حتتن دا وای حتتن معنا دا چې تهوت ان خطایا زمونږ دا ګناونه زمونږ نه لري چې ختم یې موږ د مغفرت سوال کوم نغفر لكم ذنوب خطاياكم موږ به بخو تاسو خطاګانی یعنی ګناونه به تاسو توبه کوو وسنزيد المحسنين او زیاتی احسان به وکړو د عمل کوونکو سره وسنزيد المحسنين او زیاتی احسان به وکړو المحسنين د عمل کوونکو سره نه عمل کوونکو چې کوم ځای سره موږ زیاتی احسان وکړو فبدل الذين پس بدل کو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو دوی نه قولا وینا غیر الذي لا وداغنا قيل لهم چې دیته ویل شي و فانزلنا على الذين پس نازل کړو لګمونګه على الذين پاک کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رجن عذاب من السماء د اسمان نه ای تعاون مرز پر راغی یا د فساد د بدن په شکل کې یا فساد د هوا په شکل کې بما كانوا يفسقون دا په سبب دی هغه څه چې و دوی چې فسق کوي فاسقانو دی وینه دا الله پاک دا شکار وکړو و اذ استسقى موسی کله چې طلب کو موسی علیه السلام لقومي د خپل قوم د پاره
طلب د اوبو یو کو طلب د اوبو طلب د سقي یو کې منګه وسم منګه تاسو استسقا چې کله باران نه ورګل کې استسقا مونږ وکړو صدق منګه په زمنګ شریعت کې مرواله طلب د الله دی خلکو طلب د سقي طلب د اوبو یو کو د موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام وایز استسقا موسی کله چې طلب دی اوبو کو موسی علیه السلام له قوم خپل قوم د پاره فقلنا من ورته ویلې فقلنا جمدا لقد خلقنا الانسان دا جمع ولې په قران کریم کې الله پاک په ځان باندې ولاکار نه کوي سب الله پاک پیدا په ځان تخلیق پیدا ځان باندې کوي هر څه په ځان باندې دا جمع شي جمع برای تعظیم شي غلا جمع برای تعظیم کینه جی تشریف ولا کوي تاسو چې زوس فهمه سره یو ځته کینه جی تشریف ولا کاش خو یو څنګه وته کینه دا تعظیم دا رنګ دلته فقل نضرب بیاساکا بس مونږ ورته ویلې وها په خپل امسا سره الحجر دا کانه فانفجرت پس روان شو منه د دې کانه 12 عینن دولس شینه قد علم كل ناس په تحقیق سره پیژندل و هر ویډل مشربه او خپل ګدر کولو تاسو خوراک کوي واشربوا اسکا کوي من رزق الله د الله د رزقنا ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر تاسو پزماګه کې فساد کوونکې وایس قلتم یا موسی ورکړه چې ویل تاسو اے موسی علیه السلام لن نصبر حزګر بمنګ صبرونو کولا تو امن وایدن په یو خوراک باندې فضلنا پس دعاو کا زمنګ د پاره د رب کا د خپل رب نه یخرج لنا شرو باشی مما زمنګ د پاره مما دا غسنه تم تلاب چراغ زرغونوي زمکا یعنی دا هغه څنګه چې زمکه را زرغونوي دا غیر زمنګ د پاره رو باشی من باقاله ها چې بیان څه دی لکه دا بایم بیان دی من بقریا د عام سبزی د زمکه دا واقعا یا او د څه شي لکه د بادرنګ ول زمکه دا وفومیا او د غرنګي دا ادرک یا اوګه د څه شي لکه د زمکه دا وعدس یا او د غرنګي هغه نسکو د زمکه نسته ویل کی نسکو دال نه یا هغه و بصل یا او د غرنګي پیاز د زمکه کا پیاز وی د زمکه نه پیاز رو باسا وګر رو باسا بادرنګ رو باسا ټول ارس زمکه نه رو باسي قال موسی علیہ السلام ورته اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اتستبدلون الذي آیت سبد لوی الذي هغه خوراک هو ادنى چې هغه ډیر ادنا ده لاندې ده بالذي په مقابل هغه کې هو خير چې هغه څه ده لکه غوړه ده یعنی د غوړه په مقابل کې تاسو ادنا خووي بدلوي احبتو مصرن کوشي لار شي یو خار تا فین لکم ما سالتم بشک تاسو د پاره به هغه څه وی چې تاسو سوال کوي کم څه چې سوال کوي هغه د ورته ویل یو خار ته خاریونه لار شي وزربت علیهم الذلت والمسکنه او لازم شو او اواله شو زربت لازم شو زربت اواله شو علیهم په دای باندې الذلت ذلت والمسکنه او دا غرانګي مسکنت یعنی فقر اثر د فقر او د غریبۍ وبا او د یفتشو بغضب من الله په غضب د الله تر په دا سبب د غضب څو ذالک بدا په دی وجنه د غضب او د غرانګي د غذلت او د غرانګي مسکنت د اثر د فقر د دی وجنه چې بانهم كانوا يكفرون دیو بانهم كانوا يكفرون دیو چې کافرانو کفر کو بیات الله د الله په آیاتونو باندې الله د آیاتونو انکار کو الله آیاتونه بین منل ويقتلون النبيين او وجل به انبیاء علیهم الصلاه والسلام په یو وخت کې ماته ست 300 انبیاء دی وجلی و پکې زکریا علیه السلام او یا علیه السلام ويقتلون النبيين بغیر الحق دی په وجل انبیاء علیهم الصلاه والسلام بغیر الحق پناه حق سره پناه حق خاص پیغمبر وجل پناه باندې دی خدای په نسبت پناه خو ځکه بغیر الحق کې ویلي ذالک دا په دی وجبانه بما اسو ذالک بما سو كانوا يعتدون دا په دی وجبانه چې دا خلک ولکه په سبب دی هغه چې دی ولکه اسیان کړو نافرمانی کړو او وکانو یعتدون او دای چې ولکه تجاوز کو دی حد نه په ګناہوں کې وکانو او د یعتدون تجاوز کوون کې د چې دا لکه دا حد نه تجاوز کول او د الله د حدود نه تجاوز کړو ان الذين امنوا متستوي لکنا چې د الله د آیتونو انکار کول دی واځي يهودو پورې خاص نه دي کنو څوک یې ونکي دې لپاره ا دې شنو خبره شیخ او کړن چې شه درګه جانم دغه شان د کې یو دغه الله د آیتونو منل او نجات ذریعہ ګرځل یوالي دا مسلمانان نه ک يهود ایمان راوړي دغه شان پیغمبر ومه داخله کوم څه دي کله کامیاب
ان الذين امنوا بشکا کسان امنوا چې ایمان یې راوړل والذین واکسان هادو چې يهوديان دي متصل يهود ته يهود ولي وي دوه وجه متوي ښا یا يهودا بچی دی او یا څه دی لکه هدا يهودو په معنا توبه دی توبه ویسه والنصارى او دا رنګ نصارا وسب یو سابین چاته ویل کیږي لکه مختلف اقوال بګی ښا یو قول بګی داره چې دا خلک د يهودیت نصرانیت او دا غره کې د موجودیت ترمنځ مېز بشری ده څه څه به وایي دې مېز بشری ده دویم قول داره چې داخل چې کوم دي دوی بس کوله کا د زمانہ د نزول د قران کې وو قران کریم چې کلم نازل ده د یو فرقه و دا پاغه وخت کې وو او دویم قول داره چې داخل چې کوم دي د حسن بصری مولا فرمایي دا د شخانو کو چې دی به د فرشتو عبادت کو څه به کوله کا دا فرشتو له عبادت دی کوله او ابن ابي الزناد دا د خپل پلان نه نقل کړي چې دا خلک په عراق کې اوسېدل څه شی ولکه عراق کې اوسېدل او دی به موږ د یمن طرف ته کوله څه شی به کوله کا یمن طرف ته به موږ کوله او تمام تر انبیا به منل وای او په ټول کال کې به 10 روزې نیولې او عبدالرحمن ابن زید رضی الله عنه فرمایي چې را داخله چې کوم دی داخله چې کوم دی به وای د موصل جزیره چې کوم دا هغه ځایونو کې اوسېده او صرف لا اله الا الله به په دغه باندې ایمان او بس نور سره باندې دا به وي بهرحال د فرشتو عبادت وکاو یا د يهودیت او نصرانیت او د مجوسیت ترمنځ یا په عراق کې اوسېده د یمن طرف ته مونږ کو دا مختلف اقوال بګي او دغه صابین د ټولو کې من آمن بالله هغه کس چې ایمان راوړ په ایمان په چا باندې په الله باندې چا چې ایمان راوړ په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ د آخرت او ایمان په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې خو په زمانه د زمنګ د پیغمبر کې چې زمنګ په پیغمبر باندې ایمان ورسره وي ور زمنګ په پیغمبر باندې ایمان وي زمنګ د پیغمبر په زمانه کې وي زمنګ د پیغمبر په کتاب باندې ایمان او سره په الله په آخرت باندې ایمان وي ځکه نور ګڼ شي آیتونه د اثبات کیږي لکه ما تاسو ته مخکې ویل کنه چې قرآن کریم کې سچ لا په تواد او زبور کې مت اشاره شوی پیغمبر ایمان ته قرآن خود وعمل صالحا او نیک عمل مسره وکړو فلهم اجرهم عند ربهم دې خلکو څه وکړه دا که يهود دي که نصارا دي که صحابین دي د ایمان په الله او په آخرت باندې راوړو په پیغمبر خدا باندې راوړو او دې سره سره نفس ایمان نه بلکې اعمال صالح مو کو نو عمل صالحا او عمل صالحا نیک عمل مو کو فلهم اجرهم عند ربهم دې د پاره باجر به پرېز ده رب د دوی یعنی اجر او ثواب ورته ملاويږي د الله په نسبت د الله په دربار کې به دا مونږ کیه د الله سره په حضور کې بل دی اجر او ثواب ته ملاويږي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نه خو په نفس الامر یې په دې باندې مخکې مرته ویلي دي خوف او د حزن ترمنځ مې تفرق ویل چې نفس الامر یې ولا هم يحزنون او نه بداش ته بل طرفه دی یا راول شي ولا خوف عليهم نه په دې باندې یې نفس الامر په خپل هم نه یریږي ولا هم يحزنون او نه بدای د بل طرفه یې راولای خبره باندې کوي بس ته